ما د ډېر خلک تپوس کوي مدرسه جوړه کړو که نه. هر کال بې شمېره خلک راځي، زړه مو کېږي مدرسه جوړه کړو یا نه کړو. څوک زه ټولو ته یو جواب ورکوم، زه که ستاسو مقصد د الله رضی او مقصد مو دی چې د الله دین خور شي، مقصد دی چې بچي خدای عالمان او حافظان کړي، بلکل جوړوه. بس دا د الله دین دی او الله به سره مدد کوي انشاءالله. جوړوه. تا ته به من حیث لا تحتسب، ستا په خیال کې به مني او رب العالمین به د مدرسې بندوبست سره کوي. او که نیت دې دی چې زه بې روزګاره یم، ځان له یو روزګار به جوړ کړم، ښه روزګار د پیسو روزګار نه، بس دی چې مشغول به یم. او نیت دې دی چې خلک وایي چې ډېره ښه مدرسه یې جوړه ده، نیت دې دی چې زه محتمم شم، بیا چې جوړه به کړي، بیا به د الله مدد در سره نه وي. بیا به کوڅو کې ګرځې، سوالونه به کوې، چندې به غواړم او د ذلت ګرځوي. د خدای پاک فضل دی، دا دومره غټ بلډینګ، دا دومره ښایسته ښکلې مدرسه، دا د الله نعمت، دا د دې خبرې دلیل دی چې د هغې علماء کرام د رب العالمین سره د قرآن او د سنت او د علوم نبویه او د اخلاص تعلق دی. خدای پاک د اخلاص همیشه لپاره جاري وساتي. زموږ ټولې مدرسې په اخلاص چلېږي د الله په مدد. ظاهر کې د یوې مدرسې کارخانه، دوکانونه، بلډینګ دا مدد ذریعه نشته، خو الله پاک مدرسې چلی. د مسلمانانو په زړه کې د مدرسو مینه واچوي، د طالبانو مینه واچوي، د علماو محبت واچوي، او د خدای پاک فضل او د الله کرم دی چې مدرسه روانه یو بارونقی او چې ګورو ورځ په ورځ ترقي کېږي. نن لومبۍ درجه ده او سبا څلور درجې ده، بله شپږ درجې، بله دوه درجې، بله چې ګورو دورې حدیث شروع شوي. زمانو بنیادي څیز دوه څیزونه دي، یو اخلاص دی. اخلاص دا طالب لم پکار دی، محتمم لم پکار دی، او دا چندې والا لم پکار دی. اخلاص څه ته وایي؟ دا نیت کول چې الله راضي شي، دا نیت کول چې د الله د دین خدمت وشي. که اخلاص نه که نه او ډېر ښکلی عمل هم وي نو هغه مردودي. دا ما چې کوم حدیث ولوست د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د انما الاعمال بالنیات مشهور حدیث، دا یو کس دی مشهور، نوم یې هم نه دی معلوم، مهاجر ام قیس ورته وایي. صحابه خو عجیبه خلک، صحابه خو په قرآن لومبي عمل کوونکي خلک، د پیغمبر په سنت لومبي عمل کوونکي خلک. نبی علیہ السلام یو حدیث ویلی دی، یو من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخرة، که چا پرده په مسلمان واچوله الله او په په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. بس صحابه په هغې عمل دي. د دې صحابي نوم یې نه معلوم، خلک ښه ورته معلوم و چې دا څوک و، خو تر ننه پورې د هغه او چې د کومې ښځې لپاره هغه هجرت کړی و نوم ورته راغلی دی، داسې پرده یې اچوي. دا مثال به څوک ونه ښیي. نو دا یو کس و، د هغې یو ښځې سره مینه او محبت یې و، هغه ښځه مسلمانه شوه، هجرت یې وکړه مدینې منورې ته. دې مسلمان نو دم د هغه ښځې د نکاح لپاره هجرت وکړه مدینې منورې ته. هغه ښځې ته یې ما سره نکاح وکړه، هغې ویې که مدینې ته راځې او هجرت کې خو نکاح در سره کوم، او که نه راځې نکاح در سره نه کوم، زه واپس مکې ته د کافرانو وطن ته نه ځم. بس د رخت سفر وتړم او نیغ لاړ مدینې منورې ته. نو صحابه حضور پاک مبارک ته اله وی الله رسوله فلانکي خو د ښځې د نکاح لپاره هجرت وکړو. نو حضور پاک مبارک په منبر اعلان وکړو انما الاعمال بالنیات، چې د اعمالو تعلق د نیت سره دی. که نیت دې ښه ثواب به میلاویږي، که نیت دې خراب و ثواب به نه میلاویږي. وانما لامرئ ما نوی، او سړي چې څومره نیتونه کړي، عمل یو دی نیتونه ډېر کړي دي، د ټولو نیتونو اجر او ثواب به ورته میلاویږي. وروڼو لږ سوچ وکړئ، دې سړي چې هجرت وکړه مدینې منورې ته د نکاح د ښځې لپاره، نو یوازې نکاح نه ده، دلته هلته د رسول الله مبارک شهرم ښکاري.
څومره لوی ثواب دی به رسول الله مبارک پسې منځونه هم کوي څومره لوی ثواب دی به مسجد نبوي کې مونځ کوي فی روضة من ریاض الجنه څومره ثواب دی به د حضور پاک سره په درس کې ناستي سبق به زده کوي څومره لوی ثواب دی به د حضور پاک سره جهادونه کوي څومره لوی ثواب دی به د هغه په حکم نیک اعمال کوي څومره ثواب دی به روجې هم نیسي لکه مسلمان دی څومره ثواب د هجرت سره خو ډېرې نیکۍ راځي خو لومبې مقصد ټیک نه دی چې هغه د بیبي د نکاح لپاره هجرت اصل نیت ټیک نه دی حالانکه نورې څومره نیکۍ راځي نو النبي علیه السلام وفرمایل کانت هجرته الی دنیا لپاره هجرت یصیبها چې دی وګټي چې زم صحابه خیراتونه ورکوي حضور پاک پیسې ورکوي جهادونو کې غنیمت کیسې ورکوي نو اب ملوش او امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها يا ندار جسد براته په نکاح ملوش فهجرته الى ما هاجر اليه هجرت ختم مردود شو ثواب نه ملاویږي لومبې نیت ټیک نه شو اگرچه نور ډېر اعمال دی کوي او نیت ته هجرت قیمتي سفر د مکې نه مدینې پورې لا خطا او من كانت لومبې جمله دارا هجرته الى الله ورسوله هجرت د الله د خوشاله لپاره د رسول د اتباع لپاره کوي وهجرته الى الله ورسوله هجرت الله ورسول ته مقبول نیت خو کې تاسو طالبان چې موږ د مدرسې ته راغلي تاسو مهاجر یې کاغه مصطلح مهاجر ني او لغوي خو یې کور نه چې راځي هجرت ته کور پرې مدرسې ته راځي مهاجرین او تاسو متعلمین یې د دین ذکر کوي نیت خالص دا کې چې مان الله خپل عالم جوړ کړي او د الله دین او قران او سنت مخلوق ته ورسول قسم په خدای کې دین لوی ثواب ورسته او الله ورسره مدد کوي د الله د پاره یو کار کوي د دنیا د پاره نه دنیا د پاره چې چا کار کړي هغه مردود دی او ختم دی یو سړی راځي یو ځای کې موږی هغه موږی یو ځای کې موږی ټک واو یو عالم وتکتل یا احسن تا ښه دی بل راغی هغه موږی له الله تعالی ورته ویوست هغه عالم هغه ته یا احسن تا ښه دی چا ورته ویست هغه موږی ټک واو تا ورته احسن تا ښه دی وکړه دی بل هغه موږی وویستم تا ورته احسن تا ښه دی وکړه دا څه معنی که موږی خخول خي استلې بیا ښه نه دی او ته استلو والا ته ویښه او که استلې خي نو خخولې بیا ښه نو ته هغه ته مې چې ښه دی وکړه اب عالم ورته ویې ابوذر وی دې لومبي نه تپوس وکړې د دا موږی په دې مې ټک و چې دې لاره کې د څاروي د تړلو ځای نشته نو مسافر به ځي نو سوری دی نو څاروي به پورې تړي په دې نیت چې مسافر ته فایده نو نیت یې خو نو ما وی احسن ته ښه دی وکړه دی بل سوچ وکړو چې دا خو دو ټیک ده چې موږی ټک و خو دا خو په داسې ځای کې ټک و چې د مسلمان پې تیندک ونه خوري څاروي ورسره ډغر ونه خوري نو هغه په دغې نیت وویسته چې مسلمان ته ضرر ونه رسېږي نیت یې خو نو ما ورته وي احسن ته ښه دی کړي یو عمل دی یو یې کوي بل یې نه کوي د دواړو نیت د الله د رضا دپاره دی په کولو یې خدای اجر ورکوي او په موږي پوښتلو هم الله اجر ورکوي اصل سي د الله رضا ده بس دا نیت وکړئ چې موږ له خدای ښکلي عالمان جوړ موږ د دین خدمت دا نیت وکړئ قسم دی رسول الله مبارک فرمایي انما انا قاسم والله يعطي وی زه په تاسو کې د علم تقسیم کوم او عطا د الله په لاس کوم نو علما خو تاسو کې صرف تقسیم کوي عطا د چا په لاس کې ده د الله په لاس کې ده ډېر مو ولیدل چې حافظې ډېرې کمزورې نن خشته مدرسین ډېر مو ولیدل چې حافظې ډېرې کلکې او ډېرې مضبوطې وې او نن شال بشال پراته دي څوک مسواکونه خرڅوي
او څوک په ګاډو باندې تسبیح او رومالونه خرڅوي دا علم نه محروم دی علم هیڅ فایده ورته ونه رسوي نو د معلومو طالبانو ټولو ته چې په تاسو په ځان کې اخلاص پیدا کړئ دا نیت مه کوئ چې وروڼه خدای لوی مولا جوړ دا نیت مه کوئ چې زه به سبا لوی مولیم او لوی امامتي به خلک راکړي پیسې به ګټم او خلک به رانه تو ګرځي او زما په دنیا کې لوی لوی عزت دی دا به هسې مې وي دا نه چې دا به نه دا به وي خو اصل مقصد د قرآن او سنت خدمت او اصل مقصد دا چې د قرآن او سنت ذکم او د الله مخلوق له ورسوم ځکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن انما بعثت معلما د دې لپاره لېږلی شوم چې خلکو ته دین وښیم او استاد د شریعت نه ځان نه جوړ نو بچې دا کوشش کوئ ښه او طالبانو ته وایم د آدابو خیال هم ساتئ د جومات ادب د استاد ادب د کتاب ادب دا پر خصوصي خیال ساتئ د کتاب پر خیال ساتئ د استاد ډېر قدر کوئ د مدرسې د جومات مدرسې سره ستاسو تعلق دی د هغې ښه قدر او عزت به کوئ نو زه راته بیا یم چې علم زموږ په لاس کې نه دی علم د چا لاس کې دی د الله پاک نو الله به د هغې اجر ورکوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دا علما خو ډېر لوی مرتبې یحیی ابن اقصم د امام ترمذي استاد دی او د احمد ابن حنبل شاګرد چې وفات شو نو چا ورته یحیی ابن اقصم الله د سره څوک کړ وی چې الله ته مخامخ شو وي دا وجود مې رپېده چې الله ته مو مانه اوس تپوس کې ما له خو ستا جواب نه راځي وی ما ته الله فرمایل چې ای یحیی ګوره دوی محدث دی په یو عمل دی وخبر دا عمل دو یو ځای کې ستا استاد احمد ابن حنبل اودس کوم ستا خیال نو تا په لښتي په سر اودس کوم ستا اوبه په هغه ورکړې نو ته پاڅېدې چې زما د اودس اوبه زما په دې استاد ورځي دا خو بې ادبي ده نو پاڅېدې او د هغه نه شاته کېناستې حالانکې روانې اوبه پلیتېږي نه هېڅ نقصان پکې لیکن هغه زړه کې دا وه چې احمد ابن حنبل لوی سړی دی د ده بې ادبي ده زما شیخ نو ته پاڅېدې او د هغه نه شاته کېناستې زما د دین د یو عالم احترام دې کړی دی ما وبخلې نه یې جرت کړی د علماء احترام کوي نو علماء قدر کوي او د وردګې خلک څومره نیکان خلک دا دې ګوره ستاسو د علماو د قدر د وجې نه ستاسو بچي به خدای نعمت ستاسو د علماو د ادب احترام د وجې نه ستاسو بچو کې به الله لوی لوی عالمان پیدا کړي انشاءالله العزیز د زمانو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې ولې چې زه اکوړي ته روان یم نو هلته مې خبرو افتتاح کړې ده په هغه افتتاح او افتتاح و نن پکې په دوه کې سبق هم وایي او سار مې درس وکړ خو چې رښتیا خبرې دروغ نه ویم په جومات کې ناست دی زه د دې مدرسې په طرفه ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم هره مدرسه په طرفه مو خوشحاله یم او بیا د دې دا راته داسې ښکاري لکه خپله مدرسه کې خوشحالېږم چې ووینم زړه ته سکون مې میلاو شي چې ووینم او دا ټول د مولانا صاحب د والدینو د دعا نتیجه ده چې هغوی ته دعاګانې کوي او دا ټول د وردګې او د دې ګردنوا د مسلمانانو د فایدې د مدرسې د مینې او د عالمانو د مینې هغه ظهور دی حالانکې دا خلک خو دونه مالدار نه دا خو مزدور کار دي زمیندار دي غریبانان دي خو زړه یې غریب نه دی زړه یې مالدار نو څومره خوند دی څومره ښکلي جومات او بلال مدرسین قطع بلال او تقلا مدرسین الحمدلله نو زمانو تاسو کوشش کوئ چې ښه په اخلاص باندې دا مدرسه وچلوئ د دې ضروریات پوره کړئ مدرسې ضروریات به نه خلاصېږي د دې ضروریات پوره کړئ
और द मुफ्ती से दामत बरकातुहुम और द मौलाना हबीबुल्लाह से दामत बरकातुहुम और द टोल उस्तादान एहतराम और कदर करे टोल तदा इज्जत पर नज़र बांधे करे अल्लाह द इफ्तिताह मुबारक की और अल्लाह द मदरसा कामयाब की और अल्लाह द खपल गीबी ख़जानों अल्लाह रदे मदद की और हज़रत मुफ्ती से और के सोमरा ख़ानदान दे द सोमरा शागिर्दान दी और द मदरसे के सोमरा बच्ची रागली के सबक रखे अल्लाह टोल पजुर्म के रिज़्क़ माल औलाद की बरकतों पैदा की व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दुआ कीजिए या अल्लाह दा मदरसा कामयाब रखे या अल्लाह तरक्की व नवर के अल्लाह दा हज़रत मुफ्ती से टोल मुदर्रिसीन व उलूम की बरकत वाचे या अल्लाह दा अज़मका और आबादे की चिचा से हिसाब रिश्तेदार खुदा दारी बदल पर दुनिया पर खैरत के वर के अल्लाह दी मदरसे जिनों के मुकार में खुदाया दखबरोगी भी ख़जानों ने पूरा के या अल्लाह दे मदरसे ला वसाक वर के अल्लाह दे ला फराखी वर के अल्लाह दे टोल मुदर्रिसीन कामयाब के अल्लाह तालिबान टोल आलिमान फाजिलान के अल्लाह दा टोल दा कबूलियत जो नसीब के और या अल्लाह के दिल तकम दरसु नरीते कामयाब के दाखिले पर खैर मुकम्मल के हर यो तालिब अल्लाह दा इल्म और दा अमल तौफीक नसीब करने के या अल्लाह के सुम्मा बीमारा निरोग सेहतुन और शिफा वर के क्या तस ज़रूरत है माँ अल्लाह का ज़रूरत वाला पूरा के क्या तस मुश्किलाती पर खुशहाल हो बदल के या अल्लाह हाजिर जमट हो लो बखे तमन गुनाहों माफ़ के तमन तो बेकबूली के तमा दावात के सुख और किनारी लड़ी के जना नरी अल्लाह दा खैर और आफियत जुद नसीब के और परेशानों आफतों मुसीबतों में रब्बुल आलमीन पामन के उसाते या अल्लाह तम तालिबान आलिमान के फाजिलाने के हिफाजत नसीब के अल्लाह दी मदरसे सर चिच्चा दावर नौ से पूरी मदद करे तो सर मदद के और खुदा तालिबान काबिलान गर्जोले के खुदा जब गुनाहों माफ़ के जब गुनाहों माफ़ के ब्यादना सवाल को जिदे मदरसे से सुख मदद गई अल्लाह दागे अजर पर द्वारा जहान के रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।